هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. په دې ځبانی علماء کرامو یو عنوان آغا مناقض کړی دی، امام المتقین یا امام الفاسقین. حدیثین فرمایي چې هر یو انسان د خپل کور مشر او سربراہ جوړېدلی شي او د هغې سره امام عادل هغه جوړېدلی شي چې د بچو او د ښځې په منځ کې عدل قائم کی. یو فیکټری والا او کارخانه والا د خپل مزدورانو په منځ کې عدل قائم کی. یو کمپنی مالک د خپل کمپنی کې کارکون کی مزدورانو په منځ کې او د خپل ماتحتو په منځ کې هغه عدل قائم کی. نو حدیث شریف کې راځي چې دا به امام عادل شي. و د دې آیات په تشریح کې چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، هر یو انسان د خپل کور امام عادل دی. دا یو تشریح ده. دویمه شرح هغه علماء کرامو دا کړي چې یو سړی د کارخانه او د کور امام عادل هو کې دی شي. او تنویر رحمه الله ذکی چې لکه دلته د متقینو د امام جوړېدل، وجعلنا للمتقین اماما. د متقینو د امام جوړېدلو شوق مقصود نه دی، بلکې دلته مونږ ته وایي چې ته د خپل کور هیډ آف ډپارټمنټ چې ته کوم کور دی د هغې چې یو مشرې هیډ حیثیت لري، د سر حیثیت لري. ته په خاندان کې مشرې په ښځه او بچو باندې په خپلو ماتحتو باندې. نو آیا کستا دا بچی نافرمانی دا الله حکمونه او اډرونه ماتی نو تبا امام الفاسقینی، او کستا دا بچی نیکوکاری دینداری تقواداری نو تبا امام المتقینی. دل تجرے دا مطلب نه دی چې تلک امام جوړیږي. خدا را تنویس ابراهیم الله چې لته هغه تشریح ده چې ته سوال وکړه الله نه چې اے الله زما خزا زما بچی زما لپاره د سترګو یخواله کی، زما چې کم ذریت ته، زما چې کم خاندان دی، زما چې کم بیبی ده، زما چې کم بچی دی، دا متقیان کی چې ټول پټوله باندې نیکان شي. نو زبر دیو امام شم، نو زبر امام المتقین جوړ شم. او کچرته دا په ګناونو کې، په لغزشاتو کې، په فیسبوکونو نیټونو کې ورننه وځي او د مون سره د دې تعلق نه، نو زب بیا امام الفاسقین جوړ شم. او زب چې دې زما امامت او زما مشارت په ډیر چې د غلطۍ سره مخامخ شي. نو د دې وجنه موږ له پکار ده چې موږ قران کریم د خپل سینې سره ولګو. او قران کریم په ذریعہ باندې به موږ د الله جل شانه معرفت او پیژنګلو حاصلو. وګوره کوم قران کریم راوانلو او قران کریم چې هغه فریدو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با د قیامت پر ورځ باندې FIR په منګ باندې کټکې او وی با وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او وی نبی علیه السلام چې ای زما ربا یقینا دی قوم زمانی ولو دی قرآن لرا مهجورا پرېخو دی شوی. د سیاق سبق چې مخکې وګوري او شاته وګوري نو دلته ته مراد کافران دي، لیکن ګوره دا خبره یوازې د کافرانو د پاره نه ده چې تی پاغوی پسې سکی اولګي، بلکې د دین مسلمانانو مراد کېدل شي. چې کله مسلمانان سره د مسلمانانو په قران کریم باندې د ایمان راوړلو نه په دې باندې عمل نکړي او دا شاته وګرځي، هغه هم د دې سنگین جملې چې مستاق جوړېدل شي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت په ځای باندې د نبی علیہ السلام د شکایت هغه ذریعہ جوړیږي. الله جل شانه دې زمونږ حفاظت وکړي. مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله چې د دې آیات په تشریح کې دا خبر لیکي چې مسلمانان په قران کریم باندې ایمان لري خو کله دې تلاوت نه کوي، په دې باندې د عمل کولو کوشش نه کوي، دا د خپل ژوندۍ قانون او منشور نه جوړي، دا په خپل سکول کې، دا په خپل هسپتال کې
دا په خپل معاشره کې دا په خپل معیشت کې دا په خپل سیاست کې دا په خپل نظام عدل کې دا په خپل پارلیمنت او قانون کې نه عملي کوي نو دا هم د دې آیات مصداق ګرځیدل شي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم سره قران کریم لولي هغه قران کریم ولستو الفاظ ول ذکر او داغې نه پس بند کو هغه پکور کې خودو داغې د تلاوت پابندی نه کوي داغې په احکاماتو کې د سوچ او فکر هغه نه کوي پاغي کې د قیامت د ورځې خطرناکي او پاغي کې د نجات سوچ او فکر نه کوي نو د قیامت پر ورځ به دا قران کریم د په غاړه کې فروتي او د الله جل شانه په دربار کې بچي هغه شکایت کوي په د اعمال کې دغه روایت شته چې مونږ او روزه د دوانه بچي څه کوي د بنده په باره کې چې یا شفاعت کوي او یا به شکایت کوي عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمه الله هغه ذکر کوي چې د قران کریم پر خودل هغه څه شي دي نو پنځه خبرې دي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نمبر 1 چې په دې باندې د سره نه ایمان نه ایمان چې هغه په نه راوړي یعنی تصدیق نه کوي دویم نمبر چې ایمان پی خود دې د قوانینو د دې د اصولو د رښتینوالي او د صداقت اقرار نه کوي نو دا هم مهجور دی که ایمان پی او تصدیق کوي خود قرآن کریم علم پورا نه حاصلې صرف په الفاظ باندې اکتفا کوي یا صرف په تجوید اکتفا کوي یا صرف په حفظ باندې اکتفا کوي بلکې نه دا ټول ذکول پکار دي ناظره تجوید حفظ معانی تفسیر او د دین پس چې په دې باندې تدبر په دې کې غور او فکر د دې په احکاماتو باندې اوامر باندې عمل د نواهیو نزان نساتی نو دا هم مهجور دی او پنځم اخیرنه په مهجورینو کې هغه سړی دی چې قران کریم پریری شعر شاعری راوالی افسانه راوالی غانې بجانې راوالی فیسبوک نیټ راوالی او دارنګي میث کیمستري بایولوژي او دنیاوی تعلیمونه او ډیګری راوالی نو حافظ ابن کثیر وای دا پنځه طریقې د دې د پرې خودوري ایمان په هم راوړل دي ور سره تصدیق هم کول دي د قران کریم پورا علم اصلول دي په دې کې سوچ او فکر او تدبر کول دي او په قران کریم باندې عملی توګه باندې دنیا تخکار کول دي نو د دې وجنه د دې آیات د دې محاسبه د دې سوچ او فکر نن سبا موږ نه لري چې ګوره صرف او صرف د قران کریم ایمان چې په خلی باندې یا پزړه باندې دا تر هغه پورې کمال ته نه رسیږي چې تر څو پورې د دې الفاظ د دې چې معنی د دې احکامات او قوانین هغه د کړی نه نو د دې وجنه د دې الفاظ دکا د معنی د پاره دارنګ افضل تراجم راواله د شاپور شیخ کپا معنا باندې نه پويږي فتح الرحمن راوالا د شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله نو تبه په مانو باندې پوي شي کپا غیم نه پويږي نو د یو مستند عالم قال لاړشه داغه په درس کې کینا هغه نټیم واخلوي پلان کې ټیم بازار اعظم او ستانه بز د قران کریم تعلیم حاصلو ما موبایل کې کارټون نشتا ویډیو گیمونه نشتا دارنګي فیسبوک یوټیوب تا نشته نو خو زمون بچي اکثر منګه تنګي کلم یو طرف ترا کاږي کلم بل طرف ته هر وخت شرارتونه کوي هر وخت جنگ جګړه کوي په کور کې ټول دقه شيري نو مونږ غره اغه ته یو عجزانه درخواست کو چې د دې ماشومانو دغه ټول تکالیف دغه ټول چې جګړې دغه ټول لانجې د په محبت باندې برداشت کړي دی باندې صبر وکړي دی باندې زړه متنګوي ماشومان چې هغه مو وي دا غوي سره محبت کوي هغه په محبت سره سمجاوي شکر وباسي چې د دې خرافات او د دې چې ګندګونه دا محفوظ دي نو دا شیطان د ماشومان تنګي چې د دې لپاره مورپلار چې هغه تنګي چې دا مجبوره کې به دې خرافات باندې په دې ګندګو باندې دا اثر کې شیطان په دیو باندې چې ته کې خپل وسوسه وراچي دا غي په ذریعہ باندې دا تنګي د دې لپاره چې دا الکان نافاسيږي او دا مور او فلار تنګي او دا شي نه ولوالي اکثر بچی راولېږي هغه په خپل پلارانو باندې بلیک میل کی یعنی زمون پلار چې ډېر سخت ظالم دی نعوذ بالله ډېر خطرناک دی موږ موبایل هم نه دی نیټ امرال نه دی واستي
زمونږه بس خودکشي کومه زما ټول مرګرو سره چې سړي هغه موبایل ور سره دي او مال چې نه دی غسته دا خطرناک ډیمانډونه کوي خطرناک چې دی د دې لپاره چې پلار په دې باندې چې مجبور کی چې هغه راوړي او هغه مال چې دی دا موبایل وایي د دې په ذریعہ باندې څه وکم دا خرافات او دا شی نه چې هغه حاصلول شروع کوم نو د دې وجه نه په خپل بچو باندې تعلیمونه وکي تعلیم هم په دینی تعلیم وکي هم په دنیوي تعلیم وکي د ماشومان لپاره چې دا نصيحت ورته وکي چې تاسو هر قسم چې تعلیم زده کوئ نو تاسو چې د ګناهونو نه دوم نه لري اوسېږئ لکه مشرق چې مغرب نه لري دي څه مطلب ځکه چې ګناهونه په کمه الګ کې او په کومه جنې کې سیوا شي د دې د وجه نه ذهن متاثر کیږي حافظه متاثر کیږي خصوصا د موبایل د زیاده استعمال د وجه نه د فیسبوک د وجه نه د یوټیوب د وجه نه د انټرنیټ د وجه نه ټي وي کیبل د وجه نه دا تمام خرافات چې د دې لپاره رښتیا شوي دي چې د ماشومان زړونه د ماشومان دماغ د ماشومان حافظي هغه په دې باندې خرابول غواړي او دا ګوره حقیقت دی امام شافعي رحمه الله خپل استاد امام وکیع ته چې څه په شکایت وکړو چې یې رجیمت څه یادی کینه زما په ذهن کې زما په دماغو کې څه کینی نه ډېر چې سوچ او فکر وکما خو زما چې سره هغه ذهن چې کار نه کوي دا ورته څه وایي وای شکاوتو الی وکیع سو احبذی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الهی ونور الله لا يطال عاصی وای ما چې وکیع ته چې خپل استاد ته شکایت وکړو چې جی زما په ذهن کې څه نه کینی وای هغه ما ته ویل چې ګناهونه فریدا په غلطو مجلسونو کې مکینا د جنکو سره کلاسونو کې مکینا د جنکو سره خبرې اترې مکوا فیسبوک یو نیټونه چې هغه مګورا ځکه چې علم چې فویا چې دا د الله جل شانه نور دی او دا نور چې الله جل شانه نور کوي او نګ دی پاغه زړه کې چې پاغه کې ګناه ور پکې نو د دې وجنه د خپل ماشومانو په صحیح طریقه باندې دا غیر رهنمایي وکړو په هغه ادارو کې داخل کو چې په هغه ادارو کې داغوی صحیح تربیت کیږي نن سبا اکثرو ادارو کې مخلوط تعلیم دی که سکولونه والی الکان جنکی پکېری نو د دې وجه نه لویه مسله چې هغه زمنګ معاشره ته د ماشومانو حافظه ته د ماشومانو مستقبل ته او د ماشومانو چې حقيقي کامیابی ته لوی رکاوټ داري او سره چې دویم نمبر چې د دې ویډیو گیمونو نه کارټونونو نه د دې نه مکمل چې سو کو بایکاټ کو خپل بچو له چې دا شي نه ورکو بل اخبار بینی ناولی او خبرونه وغیرہ د دینم بچی سیټ ټکو د دې په ذریعہ باندې ماشومان ډېر خرابېږي د موبایل د فون په ذریعہ باندې میسجونه د دې په ذریعہ باندې یو طرف ته بل طرف ته تعلقات جوړول دم د ذهني چیرې یکسوی د ختمولو یو طریقه ده او ورسره اخیری نمبر عشق مجازي او بد نظری دا ټولو نه خطرناک چې سره هغه بیماری ده و یو سړی کزان الله ته رسول غواړي نو دا هغه لپاره درې کارونه نه کول پکار دي اول نه یادو ښا نه کول څه چې دا مکوا نو الله ته ورسي نمبر 1 نظر کنټرول کا دی باندې هر هغه شی ته مګورا چې پاګې باندې الله خپکیږي دویم قالبن خپل اندامونه د دین علاوه چې کوم دي هغه ټول کنټرول کا پاګې باندې هغه کار مکوا چې الله په خپکیږي دریم نمبر قلبن زړه تر هغه کارونو نه بچ کو هغه شیونو کې سوچونو فکرونه مکوا چې دا هغه د وجنه ستا ذهن ستا سوچ او فکر د الله جل شانه نه اوري د دې وجنه د انسان د کامیابی لپاره اهم دا درې خبرې دي د ځان د کنټرول کولو لپاره قران کریم سره خپل ربط او تعلق برابرول پکار دي